رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم. سورة التوبہ لسم سپارہ 12 نمبر آیات کریمہ درستے دولسم. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ او کمات کی دی خپل قسمنا او کمات کی دوی خپل سوگند خپلنا رستو دکلک والنا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ او اعتراضون کئی استاسو پا دین باندے بدنام لگئی استاسو پا دین باندے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس مڑکے دا سرداران دا کفر انہم یقیناً دی چی دی لا ایمان لهم نشت دے اس اعتبار دی قسمون لرا لعلهم دے دا پارا چی دوی ینتہون منشی. دی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت دے کافرانو نور ناکاروالی ذکر کی او دا دی سر د جہاد کول وجم دا چه مسلمانانو دا کافران چی دی سر تاسو زکو جنگی گے چر دی نسوگن لے اعتبار شتا انے لوزون لسے اعتبار شتا دا سوگندون چی دی خوری دا تاو سر چی وعدی کئی دا صرف ستاسو دا دوکا کولو دا پارا کئی تا بس اعتماد کی اخلی دکت خو سادے مومن مسلمان خوی او صفت دادے چی المؤمن غیر کریم مومن بس سیدہ سادہ سڑی پیو پوئیگی دی گوری چی اللہ خپا نشی رسول اللہ خپا نشی دا اللہ حکم مات نشی دا محبوب سنت طریق دی نیخ چلیگی او دا ہندو دی خواسی در مسال لخٹی کئی دی بتا سر ڈوگ بوگ کئی نو یو خور دی دا وجنا اوی گور دا وارو وارنا دا ٹاپ نہیں دا چی سردارانے دی دا لیڈران اللہ وی دی والا مڑکا مچی دا لیڈر دے والا اوو نابل باسی بیا لاری کسی پنا کئی لکه سنگ چی جالوتیان راغلو دیر نو توالوت رحمت اللہ علیہ چی وقتل نو اجالوت دیر بدماشو نو میدان تروت وی یو پا یو پا لس یو پا شل یو پا سل نو آخر کے تاوشی یو پا 313 نو اغا مسلمانان وی چی دا سب بہو دے دون الوی بدماشتی چی یو پا 313 نو داود علیہ السلام چی مرچوغ نتاو کڑا بسم اللہ کڑا ادالوی کڑا مارے رو بغو نو چی جالوتیانو قتل چی سیب خوگر پریواتو نو بس طول شتوالا نو اللہ پاک دلتوی فقاتلو ائمت الکفر دا مشران سرداران ندی دا والا مڑکے او گور یو لوی وجہ ذکر کی توجہ کے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اللہ وی دا کافران ہندوان سمر چی دی دا زکم رکوے چی وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ دا دمر کم بخت و بدبختی چی آغا خوک دین اسلام چی ان الدین
عند الله الاسلام، مقبول دین، غوره دین، خوښ دین الله پاک ته چې کم دی. نو وطعنو دا بدبخت پاغې باندې اعتراضونه کوي، بدنامي لګي. د دې وجې نه چې څوک په الله پاک باندې اعتراضونه کوي، د الله پاک په شان کې ګستاخي کوي، د الله په شان کې بردین لوی ګستاخي سي چې یو سړی ورسره غوا شریکي او هغې ته خپله مور وي. نو چې غوا خدای سره شریکې او د خدای صفات ولا ورکې، نو بیا دا د الله په شان کې ګستاخي ده او د رسول الله په شان کې ګستاخي کوي. نبی علیہ السلام ته کنزل کوي، هغه پسې بدې ردې وي، دې کړو هغې کړو. لا اکرام د پیښور دا یو ډېر بدماش هندو تیر شوی دی. دومره بدرنګ کتابونه د نبی علیہ السلام په ګستاخۍ کې لیکلي دي، قرآن باندې داسې خاص اعتراضونه کړي دي. د دې هندوانو یو ډېر لوی پمن پلیت مشر تیر شوی دی، دیانن سرسوتی دا غنوم دی، دیانن سرسوتی. هغه کمبخت د الله په دې کتاب داسې خاص اعتراضونه کړي دي چې ته وورې نو ته وایې چې اوس ورشمه او څه مې ورسره وکړي. هغه د ویلوم نه دي. داسې صورت رحمان بارکې توبه، داسې خطرناک الفاظ یې ویلي دي چې هغه دیانت سرسوتی د هغه بدبخت نوم دی. په قرآن د فاتحې نه شروع کړې ده اتر والناس پورې دومره خاص اعتراضونه کړي دي. الله وی تو سم ګورې وتعنو فی دینکم، ستا دین بدنامي، قرآن بدنامي، په قرآن اعتراضونه کوي. خو صحابو کې دا یو جذبه وه چې د هغوی په مخ کې بچا الله ته کنزل کول یا به رسول وی څنګه چللی. نو ده ورته داسې خبرې شروع کړې، وی ټینګ شی ورته ورېږئ، دکه شان ښیې چې تاسو راغوښتو اوس په هم سر منو باسي، دا خو لا ورېږه، سرسایه لا پاتې ده، زکات لا پاتې دی، عشر لا پاتې دی، ودرېږه پته به مو لګي. څنګه راغلی؟ یاره جي لږه غله پکار ده. نو دی ورته وي چې غله در کومه خو ته به څه راکې؟ نو وی جو قربان څه در کوم مولي صاحبو؟ نو داسې وګوره، وی ارهانونی علی نسائکم، خپلې ښځې ما سره ګاڼه کې. مولي صاحب اجمل العرب، ته خو ډېر حسین جمیلې ښکلې ښکلې زلفې دي دي مبارکې. نو ګوره بیا به ښځه نو ارهانونی علی ابنائکم، زامن نا سره ګاڼه کې. یاره مولي صاحب بیا به زامن لبې کوي کوڅو کې، انور خلک ماشومان به وته چې زمړه تم ما سره خبرې کې پلار ګاڼه کړې وي، لږ غله باره کې. ښه نو څه وکړو؟ اسلحه راوړئ. زه ټیک ته اسلحه به موږ وروستو راوړو داسې ماښام نه پسخه چې ماښام داسې ناوخته ټیم کې تیاره شوه، دی راله ځان سره دوه ملګري راوستل، جاړو کې کېنولو. ورته ویې چې دی زه قابو کم که نه بیا به پرې راځئ. ښه چې وره وټکو ده ته ښځه وي مو د دا ناوخته دی او دا اواز خطرناک نه، دا محمد بن مسلمه راغلی دی او غله وړي او هغه طرف نه ما سره وړي. ښه چې دی راووته، دا د وطعنو فی دینکم د لاندې وایو چې څوک ګستاخ رسولي، د مفسرینو لیکلي دي نبی علیہ السلام ته کنزل کوي، نو هغه واجب القتل دی، ابه مړکې واجب القتل دی. چې څوک نبی علیہ السلام ته کنزل کوي، په دین اسلام باندې اعتراضونه کوي. نو لنډه ده چې دی کله راووته، نو هغه صحابي داسې پوزه راښکله چې استاد جي ستانه خو داسې ښکلې خوشبوزي دا تربوینځي. نو ده ورته څه کیسې شروع کړې چې دا برانه نه دي، دا چل هغه چل. ښه استاد جي ستاسو سر مبارک که زه بوی کم؟ وایي چې بوی کا، چې سر یې داسې ښکته که ورته، نو هغه بوی که خو پرېښوده. بیا خبرې ترې شروع شوې، یاره جي مبارک که ستاسو سر مبارک زه بوی کمنو. ولې نه ده ورته بیا سر داسې ښکته کړو، اچرې د سر کونډي نه داسې ونیسو، هغه نورو دوو ته اشاره وکړه چې راځئ پې، هغې ته سر غوس کو
او د محبوب په خپو مبارکو کې وغورځو چې دا هغه شیطان دی چې تا ته به کنزل کول. یو بل دی د هغه نوم ابو رافع دی. هغه به بس قلعه کې ناست و ماسخوتن درس مرس نو خو بس بکواس پې کو، اسلام پسې به لګیاو، قرآن پسې به لګیاو، نبی علیہ السلام پسې به لګیاو. وطعنوا فی دینکم، الله وی ستا دین پسې لګیا دی ته ورته لا ګورې. نو عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ محبوب د هغه تشکیل ورپسې وکړو. اوږده خبره د دوه ملګري ورسره نورو، هغې ته وی تاسو دلته کښېنئ. نو د ځان باندې داسې څادر واچو لکه څنګه چې سړی قضای حاجت ته کښېني. نو د هغې نه خر ګډوډ شوی و. نو هلکه راځئ تیاره خورېږي، خر سره به بیا ګورو، خاص نه چې ته څوک راشي راځئ. نو بس دې ما خلکو کې دننه لاړه چې مین ګیټ یې بند کو. اوس هغه لګیا دی ځان ته کسان کینولی دي او بکواس کوي، نبی علیہ السلام پسې کنزل منزل کوي او صحابه کرامو پسې، قرآن پسې، اسلام پسې. هلکه ناوخت ترې خوره ده ښه، صحابي خو ځای معلوم کو چې دغه ځای دی، دغه ځای زوی دی، دغه ځای لور ده. نو تیاره وه، صحابي چې ګزار وکړه په ده باندې نو ده چغه کړه. نو صحابي پوه چې جوړ گزار یې سم نه دی خوړلی. نو هغه ورته آواز بدل کړ، څه چلو شو؟ وی په ما خو چې حمله وکړه دلته جوړ څوک دي کمره کې؟ صحابي وی دغه کټ کې دی. نو چې نیزه ورته په دې خېټه کېښوده او صحابي وی زور مې ورکو، نو د حرام مغز کرچاره ما په خپله واورېدو. نو دا صحابي عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه چې کله را منډې والي نو پاڼو کې راوغورځېدو. نو خپې ماته شوه. نو بس پټکې خو به صحابه کرام والو، پټکې پرانستو، خپې په کلکه وتړله، اپارګوډي ارګوډي راغې. ادوه ملګرو ته وی ورشه محبوب ته ووایه چې هغه هم دغه شان ډمبوره کړ دی، خو تر ساره پورې به زه دلته ناست یم چې څه حالت دي. چې سار وختي کې اعلان وشو چې بیګا حمله شوې ده، ابو رافع چا ډمبوره کړی دی، دې پارګوډي ارګوډي لاړ. محبوب ته کارگزاری بیان کړه. محبوب خپل لاړې مبارکي د ده په هغه ګوډه خپه باندې ولګول، الله سمدستي جوړ کړو. نو هر دور کې یو صحابي دی، هغه په سترګو باندې لږ معذوره دی. د هغه یو وینځه وه ډېره ښکلې حسینه جمیله، هغه د سره د هغه سره مینه محبت پکول. صحابي وي مالته الله پاک داسې ښکلې بچي را کړو دوه چې ملغلرې ورته لوګې شه، ډېر ښکلي. خو هغې به کنزل کول نبي علیہ السلام ته د شپې. ده به ورته وی ګوره کنزل مه کوه، زمونږ پیغمبر دی، موږ په هغه باندې مور پلار رونه خویندې هر څه قربانو. بس یو پیره پوه نه شو او دا لګیا ده. نو دغې راواغسته چاړه ورسره وه، نو هغې پې مړه کړه. سحر چې محبوب تپوس وکړه دا چا؟ وی جو قربان دا ما مړه کړې ده. ولې دې مړه کړې ده؟ وی تاسو ته به کنزل کول. وی ښه دې کړي دي، بس تا نه موږ نه بدله اخلو، نه دا وایو چې تا یعنې څوک مړه کړي دي. قصاص ورکا، دیت ورکا، بدله ورکا، روجي ونیسه. چې کنزل یې کول بیا خو دې ښه کړي دي چې وجلې ده. دارنګې وی عطا الله شاه بخاري رحمه الله جلسه مقرر کړې وه. نو هغه په دې وه چې یاره مونږه دا ژوند خو د دې دپاره دی چې د الله او د رسول احکامات سنت طریقې دا ځان کې راولو، خلکو ته ورسو. او ګور عجیبه غوندې دور نه مونږ تېرېږو، څوک محبوب پسې کنزل کوي، څوک د محبوب بیبیانو ته کنزل کوي. نو یو ټانګي والا و، علم الدین نومې و. نو وی هغه ټانګه کې ځان سره ملګري کېنول چې تللو سورلی. نو یا سورلو نه تپوس وکړه چې چېرته ځې؟ وی چې تا ته پته نشته جلسې له ځو که نه؟ نو دی ورسره خو هم لکه لاړه. نو چې سورلی کوزې کړې دی هم وی چې بس راشه ووره چې مولي صاحب څه وي. نو مولي صاحب دا خبرې وکړې. نو دی هغه سورلو نه تپوس کړي چې زه خو پوه نه شوم دا ده ولې غوسه و دا استاز. وتې د دغه شان دی لاهور کې د فلاني بازار کې فلانی دکاندار د هندو هغه نعوذ بالله د محبوب پشان کې او زمونږ د میند روحانی پشان کې ډېر کنزل کړي دي، ګستاخي کړي ده او یو کتاب یې لیکلی دی په هغې باندې. وی ښه بس دی چې راغې ټانګه مانګې ودروله، یو ښه تېره چاړې راواغسته، پټه یې کړه، لاړه.
هغه دکاندار ته وی چې اوې کدی کتاب لراغی نو چې کتاب طرف ته مخ کې چې درس شه دا غو نو چې ویو دا هغه مه ته وی داسې او به دې ټوټه وا نو وی دا غ چاړه پاغي صفا کوله وی خلکو ته چې تخته وی چې ولو تختم څه ګناه خو مې نه کړه کار مې کړ نو چې بیا کیس لړاوې دو وی وکیل ورته وی چې تر جج مخ کې صرف دومره وایا چې کله دې ما وو کنه نو دک ټیم کې بس زلک په هوش نو ما دماغ مې کارو نه کنو دا حرکت مې وکړو نو چې جج ته وی مخامخ شو وی جج ورته وی چې وای ځوان څنګه چلو وی چې صحیح درته ویم ښا وی چې صحیح به وای وی چې ټول عمر مې ټانګه چلوله بے هوشه کې مې چلولې دا خدا ګستاخ رسول چې مې کله وو کنه نو صرف دک ټیم کې په هوش کې ومه اوسم میان قبرستان شمع قبرستان لاهور کې التر دغه غازی مجاهد چې د محبوب په ناموس باندې شهید شوی دی داغي مزار او قبر مبارک دی الله رب العزت وی وتعنوا فی دینکم د دې وجه دا ډیره اهم مسله ده چې څوک الله پاک په شان کې ګستاخی کوي څوک د رسول الله په شان کې ګستاخی کوي څوک ضرورت دین نه انکار کوي لکه توجه سره وره ګوره لکه مونږ دې مونږ یو سړی مونږ نه کوي نه دی کوي ګناهګار دی خو که یو سړی د مونږ نه انکار کوي چې دا پړه پکې چاره اوستره اسو کې ګډ ایکسرسایز او یو سړی روزه نه نیسي نه دی نیسي ګناهګار دی خو یو سړی د روزې نه انکار کوي چې دا څه خولې ته نعوذ بالله کورې چولې سار نه تر ماښامه پورې یو سړی حج نه کوي نه دی کوي ګناهګار دی خو حج نه دی انکار نه کوي حج پسې دی بدره دی نه وي قربانی نه کوي نه دی کې هیڅ مسله نشته ګناهګار دی خو قربانې پسې بدره دی وي انکار تی کوي کنزل ورته کوي پټکی نه وي موخه سجت نشته خو پټکی پسې بدره دی ویل انکار کول کنزل کول ګیره نه پرې دی مپرې دا څه مسله نشته خو ګیره تا بد ویل کنزل کول عالم پسې د علم د وجنه یو عالم پسې د علم د وجنه چې ته کنزل کې خبرې لیکلې دي نو نعوذ بالله په دې باندې دا انسان ډېر لري زی لکه تاسو ته یو مثال وایم څوک بچی له واده کوي یو خاوند ښځې ته وایي چې داسې چللې چې دا رسمونه رواجونه نه دي په دې الله پاک هم خفه کېږي ا د محبوب سنت طریقې هم ماتېږي او هندوان پې خوشحالېږي نو دا وربل یا دا بهتر پیرته دا دا پالنګ دی دا تجدید بم کېږي د نکاح تجدید بم کېږي نوې مہر به مقرریږي دا وګوره د دې وجه نه دې مفسرینو لیکلي دي چې دا د کافرانو خوی دی چې هغې په دین اسلام باندې اعتراضونه کوي په قرآن باندې اعتراضونه کوي په نبی علیہ السلام باندې اعتراضونه کوي دا مونږ خو ډېر نازک دور نه تېرېږو څوک نعوذ بالله په قرآن باندې ودرېږي څوک د قرآن پاڼې شلي څوک خپل کارټون جوړ کړي او نعوذ بالله ورته ولیکي چې دا نعوذ بالله نقل کفر نه باشد چې دا داسې لکه ویلم سړی نشي وتعنوا فی دینکم الله وی ستاسو په دین باندې لګیا د اعتراضونه کوي بدنامي لګي د دین اسلام پشان کې د ګستاخینا د ضرورت د دین پشان کې د ګستاخینا او د قرآن پشان کې د ګستاخینا دی الله پاک منع کی خپل غصه سړول مقصد نه په جهاد کې لکه دا اخیره خبره او رسوله مشهور واقعه ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کافر را چول دی ان قریب وچه ملکړې وي هغه را شاسمره خود دې مسلمان بیزتی وکا ناغه په دلان دینا توکانی ټوکړو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نه پاسې دو نا کافر وته چې بچلو کو تازه قابو کړو ما وجلم دی نو چې ما در باندې توکانو توکل نو تا پرې خو دما ناغه وته وختي چې مې مړکولې کنه نو دا الله پاک در مړکولې او چې تا کله ما باندې توکانو توکلو نو زما در تخپل ذاتی غصه پیدا شوا
نو که بیا مې مړ کړی وي نو ما تا باندې خپله غصه سړوله. هغه وی پو تاسو مسلمانان که یو سړی وجنې نو مې د خدای د پاره وجنې او که پرېږدم د الله د رضا د پاره پرېږدم هله کلمه راته وایه. الله پاک وی ګورې ته به خپلې غصې نه سړی لعلهم ینتهون خو تی د دې دپاره مه کوه تی د دې دپاره وکړه لعلهم ینتهون چې دا هندوان کافران سیکان یهودیان اسرائیل انګریزان د اسلام باندې د اعتراضاتو نه منې شي نو چې منې شي بیا ورته څه مه وایه. نو مقصد د آیات کریمه دا دی چې ای مسلمانانو دا کافران ډېر بې اعتباره قوم دی د دې قسمونو له او د دې وعدو له هېڅ اعتبار نشته. دا صرف د مسلمانانو دوکه کولو دپاره دی او دویم وی ګوره دې سره ځکه جهاد کوي چې دی د الله په شان کې ګستاخي کوي او خاص کر په دین اسلام باندې اعتراضونه کوي بدنامې پې لګوي. الله رب العزت ما او تاسو د کافرانو د دې خویونو نه وساتي. بیا ورته ګورئ وإن نکثوا ایمانهم او کچرې مات کړي دي خپل سوګندونه وروستو د وعدې خپلې نه اعتراضونه کوي ستاسو په دین باندې نو مړه کې دا لیډران د کفر یقینا اس اعتبار نشتا د دې سوګندونو لره د دې دپاره چې دی منشي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.